السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف یوزلی په یو موقع باندې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تپوسو ای القرآن اعظم؟ قال آیت الکرسی. قرآن کریم کے کم یو آیت عظیم آیت تے، عظیم آیت بٹھول قرآن کی کم یو دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شیخ فقیح صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمی فیض پټولو صحابو پاغی باندې ډیر زیاتو چې کوم مکثرین صحابه دي. دغه فرمایل چې آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دی پورے دا یو آیت آیت الکرسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ او فرمایل چې په قرآن پاک کې دا عظیم آیت ده. که څوک د قرآن کریم عظیم آیت لوستل غواړي نو دا آیت دی اولو. بیا تپوسو کو ای القرآن احکم؟ قرآن پاک کے حکمت نڈک عدل نڈک آیت کم دے. عبداللہ بن مسعود سے په جواب کې او فرمایل ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پدې کې الله جل شانه په یو ټکی سره پاغه کې ټول عدل راغون کړي. الله پاک امر کوي تاسو ته د عدل نه کار اخلي. د دې معنی عموما موږ په انصاف سره کوو، لیکن د دې وسیع معنی را د افراط او تفرید په منځ کې چې کوم لار وي هغې ته عدل وایي. دین اسلام دا د عدل والا دین دی، صراط مستقیم د عدل والا لار ده. قرآن کریم عدل خی، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو وحی عدل خی. لیکن د قرآن پاک په ټولو آیاتو کې بیا داسې آیات چې په هغې کې هر خیر حاصلول هغې ته اشارې شامل وي، د هر شر نه بچ کېدل هغې کې ذکر وي، هغه د آیت. بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تپوسو کو ای القرآن اجمع؟ کوم یو قرآن آغا زیات جامع دے، ہر سے راغون کڑی دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمال فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. چا عملو کو د نیکی او د خیر د یوې ذرې برابر نو هغه به هم چرته ورکېږي او زینه هغه به دی په ورځ د قیامت ویني، هغه به یې مخې ته راځي. د عمل کوونکي به ایري، لیکن د الله جل شانه نه ایري. او د الله جل شانه
هغه فرښتې د لیکلو چې څومره انتظام دی په هغې کې درج دي. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، او چې چا ذره برابر بدی کړي شر یرهو دا به هم دی ویني. نو دا داسې آیت دی چې په دې کې هر یو شی راغلی دی، فرائض، واجبات، سنن، آداب و مستحبات، عقیدہ، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، وڑو کے عمل، غٹ عمل، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ ہے شیطان دے بارش. دا سی آیت بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تپوسو کو چھے کوم یو آیت اخوف تے چھے اغا دیر د یری دی. نو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب ورکو لیس بیامانیکم ولا امانی اہل کتاب، ستاسو امیدونه د اهل کتاب امیدونه ارمان چې خدای به داسې کوي، خدای به ما وبخي فلان کوي ډینګړی په دې نه کېږي. کوم سړي چې ذره برابر ظلم کړی موږ به هغه ته د هغې ظلم سزا ورسکو. چا چې ظلم راوړی بدي راوړي هغه به موږ پرېږدو نه. او دا خطاب قرآن پاک الله جل شانو دی امت تم کړی دی، مسلمانانو او یهود و نصاراو تم کړی دی، نور کافر خلا پرېږدي. نو دا ډېر د یری آیت دی. بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تپوسو کو ای القرآن ارجا، قرآن پاک کوم یو آیت داسې دی چې د هغې سره د سړي امید پیدا شي چې خدای به انشاءاللہ نجات نصیب کړي. نو دا آیت بیان کو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. تو وایا چې ای زما بندگانو چې چا په خپلو ځانونو باندې زیاتې کړې دی دا الله د رحمت نه نا امیده کیږئ، ما الله جل شانه ټول گناهونه بخي، یقینا الله پاک بخونکے او مہربان. بعض حضرات وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشرکین وی چې مونږ څنګه تا باندې ایمان راړو، ستا راوړی دین د قبول کو، ځکه چې ته پخپله وی چې چا د بوتانو عبادت کو او چا کفر اختیار کو دا هغه دپاره جهنم دی همیشه. زمونږ خو دا کارونه کړي دي. الله جل شانه دا آیت نازل کو. بعض حضرات مفسرین وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعضې کسان راړل د ایمان راوړو په ارادې سره. هغه وی چې صاحب مونږ په تا باندې ایمان راوړو، مونږ مسلمانېږو، لیکن مونږ سره یو یره دی، یو خوف دی په زړه کې، او هغه دا چې مونږ د جاهلیت په زمانه کې ډېر قتلونه کړي دي او ډېر زیات مو کړي دي، او مونږ د جاهلیت په زمانه کې زناګانې کړي دي او ډېرې حد ته مو کړي دي. نو زمونږ د پاکېدو خو په ظاهر څه صورت شته، که مونږ دې ګناهونو نه پاکېږو نو بیا ټیک ده، او که نه دا ګناهونه مونږ سره نښتي، دا مونږ کړي دي، اعتراف یې کولو، نو بیا خو مونږ څه فایده نه شوه په اسلام راوړو کې د دې سزا چې خورو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا آیت کریمه د دې په مثل نور آیات هم شته دا تلاوت چې د الله د رحمت نه نا امیده کېږئ ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه زمن کې یو واقع هم بیان کړی دی چې سړی څومره ګناهګاري الله جل شانه ډېر مهربان. بنی اسرائیلو د تیرو قومونو کې د یو سړي واقع بیان کړ، او صحاح روایاتو کې دا حدیث ذکر دی. یو سړی
هغه یو کم سل کسان وجلیو، یو کم سل کسان. بیا د په زړه کې یو داسې رڼا غونې پیدا شوه او یره ورسره پیدا شوه چې تا خو ډېر ګناهونه کړي دي، راشه بس کا توبه وباس. آیا د الله جل شانه څخه د توبې د قبولیت څه صورت شته او ما به خدای معاف کړي؟ په زړه کې دا خیال راوچت شو. هغه علاقه کې د په خوا کې یو راهبو عابد سړی و، هغه به عبادت کولو. د هغه ته رالو چې دا نیک سړی دی، کیدای شي دی راته څه حل راوباسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی هغه ته لاړ. هغه ته وویل چې ما خو یو کم سل مرګونه کړي دي، ته ما ته ووایه چې ما به خدای معاف کړي، زه توبه وباسم. هغه ورته چې لرې شه زما د مخې نه، یو کم سل مرګونه دي کړي دي، بیا وایي چې ما به خدای معاف کړي. نه معاف کوي تا خدای. هغه جوړ په دې خبره په قهر شو. سړی چې قتل کړی د هغه سترګې بیا سري. بس هغه وایي چې راشه سل خو بوره که چې معاف کوي مې نه. دا راهب او عابد سړی دیم قتل کو. بیا د په زړه کې هغه سړیکه وه، هغه نور و، هغه برېښنا وه. الله جل شانه چې چاته هدایت نصیب کوي په دې خو چا پابندي نه لګولي، هغه پکې و. بیا د وی چې یاره چا څخه لاړ شو، نو چا ورته رهنمایي وکړه د یو عالم، ورته وی چې د څخه لاړ شو. هلته لاړو، هغه ته وی چې صاحب دغسې چل دی، ما یو کم سل کسان وجلی وو، بیا زه فلانکي څخه لاړم، بیا مې غم قتل کړی دی، سل کسان مې پوره کړل، ما به خدای وبخي. هغه ورته وی چې الله جل شانه د رحمت نه مایوسه کېدل نه دي پکار. الله جل شانه هر څه کولی شي. دا آیت رستو نازل شوی، لیکن دا واقع د بنی اسرائیلو ده. البته اصول ضابطه ده او دا په ټولو ادیانو کې مشترک ده. الله جل شانه په دنیا کې جو سو پورې قیامت نه قائم شوه او یا په سړی باندې د ځنکدن حالت نه شروع شوه، دا غي نه مخکې سړی رجوع الله جل شانه ته وکي، الله پاک معاف کوي. هغه ته چې ولې نستا صورت د معافی شته ده، خدای به تا معاف کړي. وی طریقې راته خیا. هغه ته وی چې دی فلانکی کلی کې نږدې کلی دی، هلته یو سړی دی، د هغه صحبت ته خلک ځي، نیک کس دی، هلته ځان ورسو. دې نه معلومه شوه چې د مسئلې تپوس د هر چا نه کول نه دي پکار. دا څه د کاروبار او معامله نه ده چې ته د هر چا نه تپوس کوې. کله کله سړی په زنانو پسې لاړ شي، دین ورته په کور کې زنانه ښیي، دا بدقسمته دومره ناپوهه وي چې دی چېرته د اهل علمو سره علمي حلقه کې په جومات کې په درس کې نه دی ناست. نو دی زنانو نه تپوس کوي چې دا د غم موقع باندې څه کول پکار دي، بیا ورته هغه رواجي څیزونه ښیي، په هغې کې راشي. دې موقع باندې څه کول پکار دي، زنانه چې ورته څه ښی نه وی نه کوي، په هغې راشي. او د زنانو عقل خو ناقص دی، هغه مسکینانې په دې باندې نه پوهېږي چې الله جل شانه راته په قهر نشي، حالانکې زړه نرم دی، که څه وخت هم ورته پته ولګي بیا ژاړي، سترګو نه یې اوښکې دي، خو جهل دی، ناپوهي ده. د دې په باره کې به دې سړو نه تپوس کېږي. الرجال قوامون علی النساء، سړی نګران دی په ښځه باندې. دې ښځې د دین مسلې زده کړې وې که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د پلار په کور و پیغله و، د پلار نه به تپوس کېږي. چې پلار یې مړو یتیم و، رور ته پاتې و، د رور نه به تپوس کېږي. چې تره ته پاتې و، د تره نه به تپوس کېږي. هر سرپرست چې د دې سرپرستی کوي، د هغې تپوس به کېږي. نن سبا موږ په دې فکر کیو چې ما خو زوی سکول کې داخل کړی دی، لور مې داخله کړي نه ده، دا ظلم دی او که نه. لیکن دا فکر کم دی چې ما نه زوی ته دین خولی دی او نه مې لور ته خولی دی. د دې به څه کېږي؟
نو چې کله د خاون کور ته راله بیا به د خاون نه تپوس کوي که چېرې دا زده کولو کوشش کوي او خاون ورته لار نه ښیي نو خاون نه به تپوس کوي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. په غور سره دا خبره واورئ، غوږونه متوجه کوي او غوږ کېدئ خبرې ته چې په تاسو کې هر یو کس نگران دی، نگهبان دی، شپونکی دی. لکه څنګه چې شپونکی او ګډبا د خپلو ګډو بیزو خیال ساتي چې فصل ته چېرته ګډه نشي، شیر مخې رانه ونه خوري او چېرته نقصان ورته ونه رسي. په غره کې سري چېرته د غره نه رابرونه ځي، خطرناکو ځایونو ته یې نه پرېږدي، هر طرف نه حفاظت کوي. دغه رنګې تا باندې د خپل کور اهل و عیال چې څومره ستا په نګرانۍ کې دي د هغوی دیني تربیت په تا باندې فرض دی. هغوی ته به ضروري عقیده، ضروري احکام دا ښیي. او تپوس به د داسې کس نه کوي چې هغه عالم وي. تا ویلي ما ویلي پسې به نه ځي. په بس کې روانې، په فلاین کوچ کې، په سیټ کې د سره سړی ناست دی، هغه نه تپوس کوي. د هغه څه پته لګي چې هغه څوک دی، هغه پوه دی په دې مسله باندې او که نه. او الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ په ملک کې مدرسې شته، دارالفتاګان شته، مفتیان کرام ناستی، په هغوی باندې خپلو اساتذو اعتماد کړی دی. هغه تا ته مسله ښولی شي چې د کومې مسلې حل یوسې انشاءالله تا ته به هغه ښیي، که د هغې تعلق د عقیدې سره یي، که عباداتو سره یي، که معاملاتو سره. دویم د دې نه دا معلومه شو واقعي نه چې خلق نا امید کول نه دی پکار. سخت ګناهګار ولې ني هغه مایوسه کوما. بعضې واعظین په منبر باندې دا بیانو کی چې دا سړی خدای نه بخي، نو تا ته الله جل شانه دا سند راستولی دی چې دی خدای نه بخي. هغه الله پاک خو فرمایي په دې آیت کې چې زه یې بخم ته وی نه بخي. البته طریقه ده د بخنو هغه طریقه چې اختیار کړي نو الله جل شانه بیا بخي. مایوسه کول نه دی پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. بشروا خلقو ته زیری ورکوي، زیری ورکوي چې انشاءالله خدای به دې وبخي، خدای به دې وبخي، الله به دې معاف کړي. په مخ کې لاړ شه، په شا مه راځه. الله جل شانه طرف ته رجوع کا، الله ته مخ کا، روان شه، الله به دې وبخي. بشروا ولا تنفروا. او نفرت په خلکو کې مه پیدا کوئ، د دین نه نفرت. ته چې کوم قرآن وې په دې کې د تجوید خیال نه ساتې، ستا دا قرآن سراسر غلط دی، دا تنفیر دی. هغه کس به د قرآن د تلاوت نه منې شي. ته ورته وایه تلاوت کو، خو چا قاری او حافظ سره کېنه د خپل تلاوت تصحیح وکړه. یا یو کس دا وایي ته چې موس کړی دی په موس کې ته فرایض معلوم دي، هغه وایي نه، موس ټیک کوي، قیام کوي، رکوع کوي، سجده کوي، دا هر څه کوي. ته ورته وایې تا چې شپېته کاله کوم موز وکړو چې تا ته فرض نه دي معلوم، موز دې نه کېږي. دا غلطه ده، دروغ وایي دی، موز یې کېږي. که فرض ورته نی معلوم لیکن فرض ادا کوي په موس کې، هغه قیام کوي، قرات کوي، رکوع کوي، سجده کوي، قاعده کوي، تر دې چې سنت او مستحبات او خیال ساتي. دا څوک وایي چې موز نه کېږي؟ دا الله رسول ویلي یا الله پاک ویلي؟ او ته د دین نه خلق متنفر کې. لا تنفروا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ته خطا کې، غلطی کې. الله جل شانه وایي چې راشه ما طرف ته، او ته ورته وایې چې نه مزه واپس لاړ شه. قرآن کریم کې ځای په ځای الله پاک دا فرمایي وانیبوا الی ربکم وانیبوا الی ربکم واسلموا. کافر ته وایي چې خدای طرف ته مایل شه او خپل سر او غاړه په کرخه باندې الله جل شانه ته کېږده چې یا الله ته څه وایې زه یې منم، بس زه پې ځم. بهرحال دا معلومیږي. درېیمه دا معلومیږي چې که تا ته پته ولګي د مسلې او کومه معاشره کې، کوم ماحول کې، کوم سوسایټۍ کې، کوم کلی کې، کومه محله کې، کوم خار کې پاتې کېږي او هغه خار کې، هغه کلی کې، هغه محله کې خلک ټول په غلطه روان دي، ښه صحبت پکې د چا نشته، هغه ځای نه وځه. که دا ستا غلطي او خطا او ګناه په معاملاتو کې ده، که په عقیده کې ده، که په اخلاقو کې ده، که عباداتو کې ده،
که احکامو کې ده داسې کس ته لاړ شه، داسې مجلس ته لاړ شه، داسې صحبت ته لاړ شه چې په هغې کې ستا اصلاح کېږي. هلته کې وخت تېر که سرزې تېر که. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي، الله پاک قرآن پاک کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے مؤمنانو د الله نه ویریږئ او د الله یره په زړه کې پیدا کول غواړئ نو د صادقینو خلکو سره هغوی سره پروزئ، د هغوی صحبت اختیار کړئ. او د الله رسول فرمایي ښه مجلس او نیک مجلس کې د ناستې مثال داسې دی لکه یو سړی وي هغه سره مشک او بیا د هغې مشکو نه دی یا مشک واخلي اتار نه او یا هغه ورته لږ ولګوي یا کم از کم د هغې وږمې د ده نه هغه ماحول له وجې نه ځي. او د بد صحبت او مجلس مثال داسې دی لکه د لوار بټۍ چې یا بصري په کپړو پروزي، کپړې وسوځي، سوري پکې وشي یا لوګي نه متاثر شي، بدبوی شي. د دې حدیث د بیانولو مطلب دا دی تا ته وایي چې ښه صحبت اختیار کا، ښه مجلس اختیار کا. په دې ملک الحمدلله ښه مجالس ځای په ځای شته. تا باندې د الله جل شانو حجت قائم دی. داسې مسلمانان شته د کافرو په ملکونو کې، خصوصا زه به تاسو ته د چین مثال درکړم چې په چاینا کې د چین مسلمان د چین حکومت مست نه پرېږدي، تلاوت ته یې نه پرېږدي. په کور کې یو چارټ یا فریم تا لګولی په هغې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله، نو د کور خاون اونیسي پولیس والا راشي کړی ورته واچوي او جیل ته یي. دا ولې لګولی؟ په مسلمان ښکاري. په مسلمانانو باندې انتهایی سخت تشدد. کوم نوجوانان او زلمی چې هغه متاثر وي د اسلام نه هغه باندې پوه شي نو پولیس والا یې اوچت کړي، جیل ته یې واچوي او په جیل کې هغه ته داسې لکچر، داسې سوسایټي، داسې ماحول، داسې صحبت ورکړي چې هغه ټول کافر وي او بیا د هغه نظریه او د هغه سوچ بدل کړي. ته شکر وباسه یو موټی خاورې خوله کې اچو چې ستا په ملک کې نیک صحبتونه شته دی، ته د هغې نه فایده نه اخلي. ښه خلک شته دی، ښه صحبت شته. ښه صحبت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کور کې ځان ته وګوره. کله چې د ښځې انتخاب کې نو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاصفر بذات الدین تربت یداک. دیندار ښځې ته ترجیح ورکړه، مالدار نه دینداره، او نسب والا نه دینداره، او حسن و جمال والا نه دینداره. دیندار ته ترجیح ورکړه ځکه چې دې سره ستا وخت تېرېږي، ستا دې سره شپه تېرېږي، ستا په کور کې وخت تېرېږي، د هغې نیکي او بدي به تا اثر کوي. دغه وجه ده چې بعضې مسلمانان بچي هلکان هغه د دې ځای نه لاړ شي امریکې ته، یورپ ته، بعضې په انټرنیټ باندې رابطه وکړي او چې کله هلته لاړ شي دا یې د مفتیانو صاحبانو نه اورېدلي چې اهل کتابو سره نکاح کول جایز دي، لیکن علما او مفتیان وایي که چېرې داسې یهودي او نصراني وي چې هغه د خپل مذهب نه دی خبر نو دا ګورې اهل کتابو کې هم نه دی. اهل کتاب هم کافر دي لیکن دا په هغوی کې هم نه دی، دا بت پرست دی، مشرک دی او دا مسکین د هغې سره واده وکړي او بیا د خپل ایمان ته هم خیر باد وي، هغه ایمان نه خلاص شي. دا څه شی؟ دا د ښځې صحبت وي. بعضې نیکه ښځه سړی فاسق فاجر وي، مونږ لیدلي دي په کلو کې چې شوکمار او ډاکو سړی او د هغه کور ته ښځه نه راله، هغه ورته واده شوه، د هغې د برکت دی د هغې ګن نه خلاص شو. بعضې نشهیي سړی د هغې د وجې نه د ګن نه خلاص شو، بالمازه په مز باندې راواوړېدو. ولې؟ دا د ښه صحبت اثر دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ده ورته ووایي چې فلانکي کلي ته لاړ شي. هلته چې تلو په لاره کې نیټه پوره شوه، مرګ رالو. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون عنه ساعة ولا یستقدمون. کله چې د انسان نیټه راشي نو بیا یو لمحې دپاره نه هغه وړاندې کېږي نو رستو کېږي، په هغې کې کمې بیشۍ نه راځي. د پرېوتو په ځمکه چې پرېوتو نو جخته نیمه لار ده، دې طرف ته چې کوم کلي نه را روان شوی دی بدکرداره کلی و، هغې ته چې څومره مسافت دی دومره هغه کلي ته هم دی چې کوم ته دی روانو.
فرښتې رالی. اوس دی لا هغه کس صحبت ته نه دی رسېدلی، لیکن اراده یې په زړه کې وه دومره مهربانه دی زمونږ رب. هغه اراده وه، پلخ عزم یې کړی و. لا یې توبه څنګه ده، توبه سړی څنګه وباسي دا نه، خو پیمانتیا یې په دې زړه کې شته. او الله جل شأنه دې زړه ته ګوري. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تیرے دل کے اندر کیا. هغه چې څنګه پریوتو فرښتې رالی سا یې قبض کوله، نو یو فرښتې سا قبض کوي د کافرو او هغه وړي سجین ته روح، او بلې فرښتې سا قبض کوي د مؤمنانو او د هغې روح وړي علیین ته. نو یو وی دا روح به مونږ قبض کوو، بل وی مونږ قبض کوو. او د فرښتو دا کارونه په سیکنډ کې کېږي، لمحه کې، سترګو په رب. بهرحال فیصله د دی په منځ کې وشو، ځکه چې دی په منځ کې پروت دی. الله جل شانه ځمکې ته حکم وکړو. بعضې روایتو کې راځي، یو روایت کې دا دي هغه ځمکې ته ووایي چې ته را لنډه شه کوم طرف ته چې دی روانو، او دې ته ووایي چې ته اوږده شه، د یو لیش برابر اوږده شو. او یو روایت کې راځي چې دا سړی څنګه پریوتو نو د په دې سینه باندې پروت دی، سات نه اوځي. دې ټایم کې د سا وتو نه مخکې چې خپلو لاسونه یې دم ووتو نو په سینه باندې ځان هغه کلي طرف ته بیایي. یو لیش برابر هغه مسافت کم شو، دا شاتنې اوږد شو. نو په هغه خلکو کې د روح قبض شو چې کوم کې مؤمنان وي، او د چا روح علیین ته ځي.